عقبه ابن ابي معيط دا د مشرکان چې کوم دغه سردارانو نه یو سردارو عقبه ابن ابي معيط او ډیر چې دی رحم دل هم د کسا د خلکو سره د غریبانو د دې سره ډیر مرسته او ډیر چې دی هغه امداد به ور سره کاوه مالدار هم ډیر زیاتو د نبی اسلام سره ملاویدو کې ناستو ورناسته پاسته ور سره وا او لوی تاجرو لوی تجارتي کاروبار ملکونو کې چې لوی لوی منډي او کاروبارونه خو د دستور او طریقه دا و چې کله به هم د په سفر باندې لاړې یمن ته بلاړې شام ته بلاړې بل ملک ته بلاړې تجارت به کو چې واپس براغې نو دا بده د پاره د بزان د پردا یو د الله جل یاد چې یو احسان به کوم چې دا ما من یو احسان شو د رب د طرفنا وسوي دا چې دا خپل چې کوم خود ساخته خدایانو هغه طرف ته نسبت کاو خدا به یو احسان غنو نو دا کار به وکړو چې یو دعوت به وکړو روټه دعوت به وکړو او د مکی چې څومره معزز سردارانو او مشرانو د ټول به په دغه دعوت کې مدعو کول دي ټول به دعوت ورکاو نو یو ورځ دغه رنګ د سفر نه راغی د ټولو سردارانو او مشرانو لچې د دعوت وکړو نو په دغه دعوت کې نبی رسول الله هم شامل کو نبی رسول الله هم دعوت ورکړو چې ما دغه رنګ روټه کړی دا پروګرام کړی غیر راشه نبی رسول الله لاړې ځکه ناس ته پاسته ور سره نبی علیہ السلام دعوت لاله خو چې کله د نبی علیہ السلام مخې ته د روټۍ کې خو دا نبی علیہ السلام خور سره تعلق نبی علیہ السلام وته فرمایل چې زه خو ستاره روټۍ نه خورم ولی وی تر هغه وخت پورې زه ستاره روټۍ نه خورم چې د ترسو پورې ته د الله جل شانه وحدانیت اقرار ونکي او زما د رسالت تصدیق ونکي ته کلمه ونه مسلمان نشي وی تر هغه وخت پورې زه ستاره روټۍ نه خورم نو هغه چې کلمه ویلا نبی علیہ السلام د دستور مدا چې کوم شرط یې سره غوړل هغه نبی علیہ السلام روټه او خړله چې کله روټه او خړلې شولا د دې نرستو د ابی ابن خلف چې د مکه مشرکانو کې سخت مشرکو او د نبی علیہ السلام سخت دشمن وو دا د عقبه ابن ابي معيط ډیر نږدې ملګری وو ډیر زیات نږدې تعلق او دوستانه ور سره د خبر شو چې ستاغه ملګری عقبه ابن ابي معيط خو په نبی رسول الله باندې ایمان راوړی دی مسلمان شوی دی د ډیر زیات غوسه شو راغو د خپل ملګری عقبه ابن ابي معيط سره ملاو شو د دی وی چې تم بي دي نشوي هغه وته وینا نه وې زه خبر شم تا دغه رنګ د نبی رسول الله باندې ایمان وروړي کلمه دی ویلې دا هغه وینا ما ایمان نه دی وروړي بي دي نشوي نه ما وی وجداد چې ما دا بشرن دعوت کړه د ټول راغلیو نبی رسول الله نیم دعوت ور کړو دیم په معزز خلکو کېو نو دعوت مو ور کړو راغلیو وی اگر روټه نه خورل د دینه بغیر چې زه ستاب روټه تر هغه وخت پورې خورم نه چې تاسو پوری کلمه نه ویلي نو ما دا چې یو ځان د پاره یو شرم محسوسه و چې زما د کور نه دا چې بغیر نبی رسول الله بغیر روټه د خوراک نه لاړ شي دا زما د پر ډیر ذلت او رسوایی و نو وی داغه د خوشالي دو د پاره مې د کلمه صرف ویلا نور ما ایمان په ویل نه دی راوړې د ابی ابن خلف چې دی ډیر زیات د نبی رسول الله سخت دشمن وو دی ظالم دی ملګری نه وی په دې خبرو زستا په دې خبرو باندې مطمئن کېږم نه نو څنګه به مطمئن شي وی تر هغه وخت پورې استا په دې خبره یقین نکوم او مطمئن کېږم نه چې ترسو پور یو ورته دار چې وتوی چې لاړ شو د نبی رسول الله په دې سټ باندې خپکی دی داسې وی مګو په مخ ور لاړ چې دی هغه ورته کی وې داسې او یو ورته صرف وتوی چې په مخ ور لاړ ورته کی نو الا بستا خبر اومانه ما نو دا چې نبی رسول الله مونږ کو دې ظالم ورغه په سټ ور لاړ خجان خپکی خودله او بیا ورله په مخ مبارک چې دی لاړ ور واچولې او دا په عربو کې دا لاړې د ګل دا ډیر زیات او به یو ځان د پاره ډیر زیات چې یو کې چا د بده د مرګ دغه هغه باندې دومره نه خپه کوم چې لاړې به د پردو کې دی باندې ډیر زیات خپه کېدل او دې ظالم اغم چې دی وکړل لاړې د نبی رسول الله په مخ مبارک باندې ورته کړو یو روایت کې دا راځي د لاړې ورته کړو هغه لاړې د نبی رسول الله مخ مبارک نه واپس د په دې مخ ولګي دی او هغه مخ ولا اوس وځاو
او تر مرګ هم پورې دغه مخ نه هغه داغ لرې نه شو، هغه د سوځېدو هغه داغ پرې لګېدلی و. نبي علیه السلام ورته وفرمیل که ته ما چیرې د مکې نه بهر ګیر کړې نو په توره به درنه سر کټ کړمه. دی ورته وویې نو دی چې د بدر په جنګ کې دی چې دی مردار کړی شو، او یو روایت کې راځي دا ابی ابن خلف مالته مردار کړی شو، بل روایت کې راځي نه دی زخمی شو او واپس راغی د احد په جنګ کې دی به مردار شو. ابی ابن خلف دی به د احد په جنګ کې چې دی مردار شو. نو د دې دواړو الله جل خاص کر د عقبه ابن ابي معيط د قیامت حالت الله جل شانو ذکر کوي چې کله د جهنم ویني الته د حالت ویني نو وی د خپل انجام چې د راوړاندې شو را مخامخ بشي، نو د به دغه ځکه افسوس او تمنا وکي چې کاش ما د نبی رسول الله ملګرتیا نه مې پریخه، نبی رسول الله باندې ایمان دروړو چې واپس مرتد شو په هغه باندې قائم پاتې شوی وي، او کاش دا پلان کې قسمه دوست نه ویني ولدا ابی ابن خلف سره به دوستانه نه وکړي، د ملګرتیا مې نه وکړي. نو دلته کې به علماء ذکر کوي چې د ابی ابن خلف په ځای باندې فلانن عام لفظ ځکه استعمال کو چې دا آیاتونو خو صرف د دې دوه مبارکي نازل شوي دي، خو حکم عام دی تر قیامت پورې هم دقه چې دی هغه عام حکم دی چې یو کس داسې د ناکار او بدبخت کس سره ملګرتیا اختیار کی چې هغه د لپاره د جهنم یو سبب وګرځيږي، نو د ملګرتیا د وجه نه چې کله دی قیامت کې د خپل انجام ویني نو دی به الته افسوس او تمنا کوي کاش دا پلان کې کس ما دوست نه ویني ولې د سره ما ملګرتیا نه وکړي د خو زه جهنم ته داخل کړم.